نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مونږ درس شروع کړو اهدنا الصراط المستقيم دغه ځای پورې ویلو. نو مونږ دغه ځای پورې درس ویلو اهدنا الصراط المستقيم. نو د دعا طریقې ښودله. هر کله چې صفت د الله بیان شو، داغه ذات بیان شو، نعمتونه بیان شو، داغه قدرت کامله ذکر شو، اوس داغه بندگی ذکر شو. اوس څه ذکر کوي؟ اوس د هغه نه چې دا څومره شیزونه ذکر شو، مخکې ګوره استعانت ذکر شو. نو استعانت کې هر شیز راو کته هر څه غواړي د الله نه به غواړي. که دغه رنګې بندگی د عبادت ذکر شو، دې کې ټول عبادتونه راغله. ذکر د عبادت ته مثلا بدنیه به مرادي، خو دې نه مراد هر عبادت دی، که مالی وي او که جاني وي. نو هغې کې څه پکار دي؟ هغې دپاره د الله رب العزت رهنمایي لاره ښودل پکار دي. چې کله درته الله رب العزت لاره وښایي، توفیق درکړي، نو ته به دغه کارونه کولی شي. ورنه نه به عبادت کولی شي او نه به مدد غوښتلی شي د الله نه. خو چې کله د قدرت نه وي، چې قدرت ته ختم شو، خو بیا یو کار هم نشي کولی. کنه دغه رنګې قیامت په ورځ به یو سړی راشي، نبي علیه السلام فرمایي چې ښه عبادت پې کړی وي او هغه له به جنت ورکړلی شي، جنت ته به داخل کړلی شي، یو لوی مقام به حاصل شي. نو هغه ته به الله رب العزت ووایي چې ته ما په خپل فضل سره دې مقام ته راورسولې، او جنت چې تا ته میلو شو زما په فضل سره میلو شو. ورنه که په عبادت باندې شي او په عمل باندې شي، نو بیا تا ته دا نشو میلاوېدلی. هغه سوچ کولو چې څنګه ولې ما ځان ستړی کړی دی، عبادت مې کړی دی، حج مې کړی دی، عمرې مې کړی دی، زکاتونه مې کړی دي، روژې مې نیولي دي، شپه ورځ مې نفلونه کړي دي، تهجد مې کړی دي، زه خو په دې لاړم. نو چې کله ورته الله رب العزت هغه هر څه وښودلو، د یو شیز حساب ورسره شروع کړو، نو سړی دې حد ته راورسېدو چې د جهنم مستحق شو. د جهنم مستحق شو. د جنت ته تلل خو لویه خبره ده، او د جنت خوبونه لیدل چې الټه د جهنم مستحق شو. نو بیا الله ته په سجده شو. هغه وخت کې نبي علیه السلام وفرمیل. نو واقعي د دې مطلب دا نه دی چې اوس انسان وایي چې عبادت به نه کو، اعمال به نه کو. اعمال به کي، خو د الله رب العزت نه به غوښتنه کي. قدرت په غواړي، صحت په غواړي، توفیق په غواړي. نو که یو ښه کار هم ته کې، نو دا د الله رب العزت رهنمایي ده تا ته، د الله رب العزت ایصال دی تا ته، یو لاره ښودل دی تا ته. نو ګوره هر چې دلته کې هدایت ذکر شو، هدایت ذکر شو. هدایت څه معنا؟ دلته کې د معتزله او اشاعره او اهل سنت والجماعت اختلاف دی. معتزله وایي چې هدایت په معنا د ارات الطریق سره دی، چاته ښه لاره ښودل. به هر حال د منطقو کتابونو کې دا ذکر کېږي، مختلف فنونو کې. او اشاعره هم دا نظریه ده. دې کې ډېر مذاهب دي، خو دوه مذهب پکې دغه مشهور دي او نور غیر مشهور دي. معتزله وایي چې هدایت په معنی د ایصال مطلوب سره دی. مطلب دا دی ته چاته د نیکه لاره وښودله، نو د دې مطلب به دا وي چې تا خاص منزل مقصود ته ورسولو. نو منزل مقصود ته رسېدل دا خو د الله رب العزت کار دی، دا خو د انسان کار نه دی.
نو د معتزله هغه دلایل بیا خپل ذکر کوي ماتیږي، بیا دغه رنګې احناف دغه اشاعره اهل سنت والجماعت هغې هم دلایل ذکر کوي او ماتیږي. صحیح رائے بیا تفتزاني صاحب پکې ذکر کوي. نو مطلب دا دی که په معنی د ایصل مطلوب سره اخلي، مطلب ته بداوي بعضې ځایونو کې ایصل مطلوب سره دی او بعضې ځایونو کې ارات الطریق سره دی. صحیح کول دا دی قاضي بیضاوي رحمت الله علیه فرمایي چې دا هدایت لفظ مشترک دی. لفظ مشترک په آن واحده کې ډېرې معانی وي خو جدا جدا معنی به ترې اخلي. په څه سره؟ په چې چېرته قرینه موجود وي هغه معنی به ترې اخلي. چېرته چې ایصال مطلوب صحیح کېږي ایصال مطلوب ترې اخلي، چېرته چې ارات الطریق ذکر کېږي هلته ترې هغه اخلي. نو مطلب د خبرې دا شو چې الله رب العزت نه دا تمنا کول، دا غوښتل دي چې مونږ ته نیغه لار وښیې، مونږ ته صحیح لار وښیې. ګورې یو سړی که تا باندې اعتراض وکړي پنج پیریان وغیره دغه اعتراض کوي چې مؤمن خو هسې په نیغه لار باندې دی، نو دا احمقانه سوال دی. نو یا خو به ته دا جواب ورکړي قرآن بالقرآن سره، تفسیر قرآن بالقرآن سره چې لار نه مراد نیغې لار نه مراد اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین، د نبیانو صدیقین او شهدا هغه د صحابو لاره مراد ده چې هغه نیغه لار مونږ ته وښیې. نو د دې مطلب دا دی. او یا خو مطلب دا دی ګوره چې عبادت کې نو سړی خو سوچ کله یو خوی کله بل خوی وي چې هغه شک او شبهې نه مونږ وساتو، مونږ ته پکې نیغه لار وښیې، په منځ کې مونږ خطا نه شو، هغه ګناه چې څه کمې بیشي وي هغه راته معاف کړي. مطلب د دې دا دی. نو اهدنا الصراط المستقیم، مونږ ته نیغه لار وښیې ای الله. صراط مستقیم څه ته وایي؟ په عرف کې صراط مستقیم دې ته وایي چې لکه اوس چې زه پلانکې علاقې ته ځم، یو ما ته یو سړی راولګي هغه علاقې ته مې ورسېد، دې ته صراط مستقیم وایي. او په اصطلاح د عرف شرع کې کوم صراط مستقیم مطلب دا کار کوه لکه څنګه چې نبی علیه السلام موږ ته ښودلي دي، قرآن موږ ته ښودلي دي چې شراب مه څښئ، زنا مه کوئ، حرام مه خورئ. نو دغه صراط مستقیم خو نه ده که نه، دا خو بلکې صراط مضل چې هغه لار ده چې خلک ګمراه کوي. او صراط مستقیم نه چې ته منځ کې اذان شو فوراً منځ له لاړې، حج کې در باندې فرض وي، زکات ورکړي، صدقې کې، خیراتونه کې، نیکو کو مخکې والی کې، نو دې ته څه وایي؟ صراط مستقیم وایي. بیا ګوره مخکې الله رب العزت ذکر کوي د هغه خلکو چې په هغې نه نبی علیہ السلام پناه غوښتې ده، هغه خلک ګمراه شوي دي. یعنې دې بنده ته هر څه طریقو ښودله، بیا په خارج کې ورته ګوره کامیابي او ناکامي هم ښیي. یو سړی به داسې یو چې زه به جنت ته ځم او که جهنم ته ځم، نو تا ته لارې ښودلې دي، هر څه درته ښودلي دي، ته هلته وګوره سوچ وکړه، نو لار به درته چې کوم دی ښکاره شي، واضحه به شي. نو دې دپاره تاسو نیکه لارې اختیار کوئ او الله نه دا دعا کوي چې الله موږ ته ایصال مطلوب راکړي، رات الطریق راکړي. جزاکم الله خیرا.